نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عزت مندو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تر عباس رضی الله عنه ته فرمایل چې اے تر زستاسو په خدمت کې یو عطیه او یو تحفه پیش نکړم آیا زه تاسو ته لس خصلتونه اونخایم چې د هغې د وجې نه الله رب العزت د ستاسو ټول ګناهونه معاف کړي، که نوي وي او که زاړه وي، که په هیرې سره شوي وي او که قصدن شوي وي، که په ښکاره تور باندې شوي وي او که پټه تور باندې شوي وي، او که واړه وي او که غټ ګناهونه وي. بیا د صلات التسبیح طریقه ورته وښودله. دا 4 رکعاته نفل دی عزتمندو، او د دې 2 طریقې دي. یو طریقه خو دا چې نیت په وتړې او سبحانک اللهم یعنی ثنا به ووایې او هغې نه بعد به سورة الفاتحه او سورت ووایې. دې نه بعد 15 ځل به سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ووایې. بیا به رکوع ته لاړ شئ. رکوع کې سبحان ربي العظیم نه بعد 10 پیرې. بیا چې رکوع نه راپاسېږئ بیا 10 پیرې، او بیا چې سجدې ته لاړ شئ بیا 10 پیرې، چې یو سجدې نه کښېنئ بیا 10 پیرې، او بیا چې سجدې ته لاړ شئ بیا 10 پیرې، بیا د سجدې نه به بیا کښېنئ او 10 پیرې به پوره کوئ، بیا به هغې نه بعد اوچت شي. نو دا رنګ کې په دې یو رکعت کې 15 ځل شو، او 3 نورو رکعتونو کې به یعنی هر رکعت کې به بیا 15 پیرې پوره کړئ. نو دا 300 ځل بشي. یو طریقه خو دا ده. دویمه طریقه چې نیت په وتړې او ثنا به ووایې سبحانک اللهم ولا اله غیرک پورې، او بیا به 15 پیرې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ووایې. بیا به سورة الفاتحه او سورت ووایې. سورت نه بعد به 10 پیرې. بیا به رکوع ته لاړ شئ سبحان ربي العظیم نه بعد به 10 پیرې. چې رکوع نه پاسېږئ قومه چې کم ته وایي هغې کې به سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد نه بعد 10 پیرې. بیا به سجدې ته لاړ شئ. سجدې کې سبحان ربي الاعلی نه بعد 10 پیرې. سجدې یو سجدې نه راپاسېدې کېناستې هغې کې 10 پیرې. بیا دویمې سجدې ته چې لاړئ سبحان ربي الاعلی نه بعد به بیا 10 پیرې ووایئ. نو دا هم 15 ځلې شو. نو همداسې انداز سره چې دا څنګه مې پیله رکعت کې طریقه درته وښودله، باقي مانده 3 رکعتونو کې به هم همدارنګې تاسو 15 ځلې پوره کوئ. نو دا به هم 300 شي. عزتمندو، صلات التسبیح د وجې نه زمونږ 10 قسمه ګناهونه معاف کیږي، که مخکینی وي او که وروستونی وي، که نوي وي او که زاړه وي، که په هیره سره شوي وي او که قصدن وي، که واړه وي او که غټ وي، که په ښکارم کړی وي او که په پټه باندې م کړی وي. نو عزتمندو، رمضان المبارک مبارکه میاشت ده چې یو ځای او بل ځای ناست یو، ګپونه لګو، فضولیاتو کې وخت تېرو. نو د صلات التسبیح کول پکار دي. د امت دپاره دعاګانې غوښتل پکار دي. د ځان دپاره د خپلو اهل و عیال دپاره دعاګانې غوښتل پکار دي. بیا به خدای خبر ما او په تاسو باندې رمضان راشي او کنه. نو نن مونږ سره موقع ده، دا لږې ورځې پاتې دي چې په عباداتو باندې تېرې کړو. الله رب العزت دې صحیح انداز سره مونږ ته د دې رمضان المبارک کې د نفلونو د عباداتو توفیق را نصیب کی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.